نو چې دې طرف ته اوس کم اسباب مبذ کېږي، کم اسباب داسې دي چې دا اسباب راشي نو انسان په طلاق باندې برانګښته کېږي. هغه اسباب زه ستاسو په وړاندې بیانوم. د ټولو نه اول سبب و حضرت صاحبه هغه د دین چې کم اصل اصول او بنیادی اصول دي د هغې نه خبرتیا ده. چې یو انسان د دین چې کم اصل اصول دي د هغې نه خبره شو نو حضرت صاحبه دا سړی به بیا طلاق طرف ته مبذ کېږي. خو تاسو وګورئ په دې معاشره کې چې دا کم د شریعت خلاف طلاقونه ورکول کېږي نو قربان شم دا اکثر هغه خلک دي چې هغه د خپل دین نه خبره دي، د خپل دین اصل اصول نه خبره دي. نو په دغه بنیاد باندې قربان شمه دوی چې کومه ده بیا طلاق طرف ته د شریعت خلاف په ښځو له طلاقونه ورکوي او زندګي بیا د هغوی خواره او زاره شي. نو دا بنیادی اصول پیژندل او دومره علم پیژندل، حلال حرام او جائز او نجائز پیژندل، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر انسان باندې فرض عین ګرځولی دي. رسول الله مبارک وایي طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة. طلب د علم په هر مسلمان او په هر مسلمان ښځه باندې دا فرض دی. څنګه فرض دی؟ داسې فرض دی لکه چې څنګه روژه په انسان باندې فرض ده، داسې فرض دی لکه چې څنګه قربان شو مونځ په انسان باندې فرض عین دی. نو همدغه رنګې دومره علم پیژندل چې انسان ور باندې حلال او حرام وپېژني، خپل 24 ګنټې زندګي ور باندې جوړه کړي، دومره علم دا په هر چا باندې فرض دی. یو د ټولو مسلو علم دی چې نورو خلکو ته د علم ورکړي، نو دا فرض کفایي دی. په یو علاقه کې به یو عالم وي چې یو مسله ورته پیښه شي چې په هغه مسله کې ورته دوی رجوع کړي، نو د ټولو خلکو غاړه ور باندې آزاده ده. او که په غونډه معاشره کې او په غونډه علاقه کې دومره یو عالم نه چې دوی ته یو مسله پیښه شي وا په کوی کې مګه پریوته او قربان شم دوی ورنه د هغې څه وکړي و حضرت صاحب تپوس وکړي، نو قربان شما دا ټوله علاقه ور باندې څه ده بیا ګناهګاره ده. نو دې ته فرض کفایي ویل کېږي. او بل فرض عین دی چې دی ور باندې خپله 24 ګنټې زندګي ور باندې تېره کړي، حلال حرام جایز او ناجایز ور باندې وپېژني. نو قربان شم دومره علم دا په هر نارینه او زنانه باندې دا فرض دی. فرض دینی علم، دینی دنیای علم نه. په دې حدیث مبارک باندې ډېر لوی ظلم کېږي. ظلم کېږي وضع الشیء فی غیر مرتبته، کې خوستل د یو شی چې هغه ځای د دیني وي او ته هلته کېږي، دې ته ویل کېږي ظلم. په دې حدیث مبارک باندې ظلم کېږي. هغه ظلم یې څه دی؟ د سکول په دروازو باندې او د کالج په دروازو په دیوالونو باندې دا لیکلي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. قربان شما په سکول کې چې څه زده کېږي هغه علم نه دی او نه هغه تعلیم دی. موږ د تعلیم خلاف نه یو، خو حضرت صاحب انصاف خبره درته کوم لکه چې څنګه معاشرې دپاره د یو جید عالم ضرورت دی، نو همدغه رنګې معاشرې دپاره د یو هوښیار انجینر هم ضرورت دی، د یو هوښیار ډاکټر هم ضرورت دی، د یو هوښیار ساینسدان هم ضرورت دی. خو قربان شما انصاف خبره دا ده چې د سکول کې او په کالج کې چې کوم څه زده کېږي دا نه علم دی او نه تعلیم دی. علم دا قربان شم څه شی دی؟ دا یو فن دی د فنونو نه. لکه چې څنګه چپړې څوک ګنډي او چپړې جوړوي، موږ او تاسو ورته چمیار وایو، هغه ته تعلیم نه وایو، عالم ورته نه وایو. څوک چې دیوالونه جوړوي او همدغه رنګې کوټې جوړوي، پلسترې کوي، نو موږ او تاسو ورته ګلکار وایو، عالم ورته نه وایو. دا ورته نه وایو چې پلانکې ځي
پلانکی ګرکار سره تعلیم کوي، دا تعلیم نه دی او نه قربان شمه علم دی، دا یو فن دی. لکه څوک چې دا ورونه جوړوي نو قربان شمه موږ او تاسو ورته ترکاڼ وایو چې څوک ورسره ناست دي وي حامد کسب ته مې وایي کېنولی دی، کسب دی خو موږ او تاسو ته قصب وایو، قصب ته مې وایي کېنولی دی. نو قصب دی یو فن دی د فنونو نه. نو حضرت صاحب همدا قرنګي دا انجینیر توب هم د نقشو جوړولو یو فن دی، چېرته زده کېږي؟ سکول کې زده کېږي. همدا قرنګي ډاکټر توب هم د انسان د بدن نه خبرې کوي، انسان په څه سره ناجوړه کېږي، په څه سره بیماریږي، څه سره روغېږي، دا بیماریه د کم علاج به وي. نو قربان شمه لکه چې څنګه زمیندار لګیا دی، دا بوټی دا بیمار شو، دا روغ شو، دا پشکې په ولګېده دا سپری پکار ده، دا چونجې په ولګېده دا سپری پکار ده. نو هغه ته څوک قربان شم عالم نه وایي. همدا قرنګې دا ډاکټران د انسان د بدن د حالاتو نه خبرې کوي. و حضرت صاحب دا علم او تعلیم دا نه دی.